نو دا یو څو عاریات نو ښځه هم راووته او اعلان سکی میرا جسم میری مرضی، زما جسم دے زما بدن دے نو میری مرضی بس وی اختیارم زما دے. او پختون قوم دا دے پدی پوشی، غیر ممالک دے هم پدی پوشی چې دا د ټولو مسلمانانو ښځو آواز نه دی، دا یو څو عاریات، مائلات، ممیلات اور کاسیات راجمع شوي دي او ازادي مارچ مناوي چې مونږ ازادي مارچ مناوو او مقصد بیداری چې زما جسم دی نو زما اختیار دی. و د رب د قرآن نه تپوسو کا چې میرا جسم میری مرضی آواز ټیک دی یا نه دی ټیک. آیا ته چې د اسلام دعوه هم کې اور داسې دعوه هم کې چې میری مرضی، نو قرآن نه دی تپوس کړی د قرآن کې مونږ څه وایو انا لله، مونږ خاص د الله یو، نه زمونږ جسم دی او نه زمونږ مرضی ده، مونږ خو د الله یو. قرآن صفا قانون ذکر کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، دا بدنونه او مالونه خو زمونږ نه الله اغستی دي، اللہ کی دی ہوئی جسم اللہ کی مرضی، نہ ہمارا جسم نہ ہماری مرضی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. قرآن کے اللہ فرمائی وما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، یو درندہ یو انسان دا سنشتہ زندہ سر چې دا هغه خپل اختیار او خپل مرضی الا هو آخذ بناصیتها، الله ار سړی د دې سرکونډی نه نیولې دی. اے ښځو د الله مرضی او د الله اختیار دی او دا د الله درکړی شوی جسم دی، دا ستا جسم هم نه دی او ستا مرضی هم نه ده. تا خو به لږ د قرآن نه تپوس کړی وی چې قرآن دا اعلان جایز کی چې میرا جسم میری مرضی، کنه قرآن وی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اے خزو مارچ کی روڈونو تموزے وقرن فی بیوتکن، خپلو کورونو کی ټینګې پاتې شي، د کور نه بار موزه. دا خود رب د قرآن آوازو، دا نه چې میری مرضی، دا خود رب د قرآن اعلان قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے خزو نظرونه کته کې او د ځان حفاظتو کې. په مارچ مناولو کې ستا د نظر حفاظت کیږي، ستا د فرج حفاظت کیږي. تباہی دی په هغه ښځو باندې، لعنت دی په هغه ښځو باندې او په هغه جنکو باندې چې هغه اعلان کوي میرا جسم میری مرضی، او د هغه جنکو په پلارانو رونو باندې او په خاوندانو دی او په بچو دی هم لعنت وي چې د چا خور او مور د اسلام آباد په پارکونو دا چغه وي چې میرا جسم میری مرضی. ہلاکت دے تاسو لا، بار بار دی لعنت په تاسو باندې. آیا قرآن تعالی حق نه دی درکړی؟ قرآن خو رسول الله مبارک تویلو یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبرہ خپلو بیبیانو لونو د امت ټولو زنانو ته وایا چې یدنینا علیهن من جلابیبهن، برقې به واچوي او ځان به پټ کې. دا نه چې په پارکونو باندې 8 مارچ اور آزادی مارچ مناوي چې میرا جسم میری مرضی. دا د قرآن خلاف دی. قرآن دا اختیار چاته ورکړی دی چې ستا مرضی ده. 1000 اوامر قرآن ولی ذکر کی،
1000 دفعه قرآن د دې خبرې تردید کی چې نه دا ستا جسم نے اور نہ ستا مرضی دا، اللہ کی دی ہوئی جسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے. بس دا اللہ مرضی دا او اللہ جسم در کړی دی. ته خو صرف ډریوري گاڑی چلے گاڑی د خپل نه دی، احتیاط پکې. دا فحاشي د په دې ملک کې خوريږي. کمې زنانه چې دا اعلان کوي چې میرا جسم میری مرضی، یو مطالبه ته کوم، یو مطالبه که تاسو د مذهب دعویدار یې، اول خو کېدی نشي لو سلم په بنا باندې. که تاسو د مذهب اسلام دعویدار یې نو د اسلام لغوي معنی کتابونو کې زده کې، اس تاسو د نارې خلاف ده. اسلام دیته وي چې زما رز او شپه، زما غم او خادي او زما زندگی دا پابند او زما مرضی نه چلیږي. نو چې اسلام وی دیتا تسلیمولو تا، ځان ښکته کولو تا، نو بیا د میری مرضی سمانا دا معلومیږي دا چې د میری مرضی نعره مفهوم دا دی چې دا د اسلام د خلکو आवाज نه دی. نو اسلام سره چې مکار نشتا او بے مذهب خلک بیا یورپ تلاړ شه، دا نعره به یورپ کې ډېرې ښې لګي چې میرا جسم میری مرضی. ہندوستان تلاړ شه، د مسلمان په ملک کې دا فحاشي مخوروي. د مسلمان د قوم د نارینه او زنانا د اغي برقې د امن دی، د اغي د سترګو قتل د حیا دی، د اغي پړونه او لمن د حیا دا، دا د بے حیاي دا تور داغ د مسلمان قوم په پښتون قوم په جامه باندې ملګوي. دا به د یو څو ښځو اوازي، ټولې ښځې د مسلمانانو داسې نه دي او نه دا د مسلمانانو ښځې دي. دا د مسلمان ښځې نشي کېدی. د مسلمان ښځه د ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په قدم باندې رواني. د مسلمان د ښځې د پاره تاریخ د فاطمه رضی الله عنها په جون کې پروت دی. مسلمان زنانا نن هم بخاری و مسلم تناسته ده او د مسلمان زنانا نن هم قال الله و قال رسول الله وای. میرا جسم میری مرضی دا خبره د اسلام خلاف ده. او بیا قرآن تعالی کوم حقوق درکو، اے خذ استاسو خدغه حالو چې نوم به مو چا د عربو په سرزمین نشو اغستی، چې پیدا بشوي ژوندې به دفن کولې شوي، حیثیت مو داو چې مخصوص بیماری به در ترالی نو په ځنګل کې به پرې خودی شوي یا به په کوټه کې تړلې شوي. دا خو قرآن راغی نو د زنانو سرونه اوچت کړو. اوس هغه زنانه دې مقام ته ورسېدي چې میرا جسم میری مرضی. افسوس دے پدے امت باندې او صدها افسوس دے پدے امت. دا کم طرف ته روانې او د میرا مرضی معنی صدا زما اختیار، زما جسم، زما مرضی. معنی دا چې زما د پر یو خاون نه دی کافی، زما مرضی دا که هر چا سره جون تیروم. بیا خو پلار سره هم جون تیروا، بیا خو د زوینه هم مطالبه د تعلقات وکا، بیا خو د رور نه هم مطالبه وکا، د ترو د ماما نه هم وکا، ځکه تیرا جسم تیری مرضی. دا کم کفر دی چې په دې ملک کې شروع نه دی، کم ناروا دی چې په دې ملک کې شروع نه ده. او چې ته وې چې میری مرضی، دا عدالت او ریاست بیا سره پاره دی. عدالت او ریاست سره پاره دی چې تیری مرضی ستا مرضی بنی، د عدالت او د ریاست مرضی ده. افسوس دا د کنن څوک قانون په لاس کې اخلي او هغه زنانه روډونو ته روزي چې د عدالت مرضی نه ده، زما مرضی ده. حکومت اغي ته هیڅ هم نه وي، ممکن نه چې شاته نه سپورټ ورکي. او کوم الله او طالب د قال الله او د قال رسول الله आवाज کوي، نو هر سړی په اکشن اخلي چې ته ولې عدالت په لاس کې اخلي او قانون په لاس کې اخلي. پر رب میں دے قسمی دا صرف د اسلام بے عزتی نه دا چې میرا جسم میری مرضی.
دا د پاکستان د عدالت او د قانون هم خلاف ورزي ده چې میری مرضی یعنی عدالت نه منم. پکار دا ده چې حکومت پاکستان او د انټيليجنس ادارو وغیرہ خلق په دې باندې اکشن والی او د مسلمان د لور خور ته د داسې بې عزتۍ د مظاهرې مقور نه کی، ورنه دا به ډېر د لوی نقصان سبب وګرځي. میرا جسم میری مرضی دا به ډېره ګرانه شي. او ګوره وګوره دا आवाज به درته ګران پرېوځي چې میرا جسم میری مرضی. پرده مو نه کوله، مخونه مو نه پټول، ای زنانو کرونا وایرس راووتل، برقې مو واچولې که وامو نه چولې، ماسکونه هم ختم کړل د کرونا وایرس ته وجې. کمې زنانه چې دا اعلان کوي چې میرا جسم میری مرضی، خدای تعالی به دې په دې بدن کې چینجي ولګوي، چینجي. بیا به درته زه ووایم چې ستا مرضي ده دا چینجي دې لرې کا، الله به دې لاس شل کی. بیا به درته ووایم چې مرضي دې د دا لاس دې سم کا، خوله به دې کږه شي، سترګې به دې وچې شي. داسې مه کوه چې میرا جسم میری مرضی. د الله راکړی شوی بدن دی او مرضی هم صرف د یو الله رب العالمین ده. او بیا مناوی عورت مارچ. یہ لفظ ته سوچو کې عورت مارچ، عورت څه ته وي؟ عورت پردې ته وي. مارچ څه ته وي؟ یو شی ښکاره کول. دا خو نقیزین دي، ښکاره او پټ سیزونه میدان ته راایستل. ښځې ته ښځه په دې وجه وایي چې دا پټ یي. عورت د پردې ځای، پرده کوونکې ذات. جنې جیم نون ماده چې په څه کې وي دا لغت او ادب والا پې پوهېږي، دې کې د پټوالي ماده وي. مجنون ته مجنون ولې وي؟ عقل باندې پرده راغلی. جنې ته جنې ځکه وایي چې دا به پټی. مارچ ته به نه راوځي چې چغې ووایي چې میرا جسم میری مرضی. ښځې ته ښځه ځکه وایي چې ښځه یعنی بده مزه چې ځې نو ښځه په ښه طریقه باندې ځه. داسې نه چې د اسلام آباد روډونه دې په مخ اغستي او چغه لګی چې میرا جسم میری مرضی. دا به درته ډېر ګران پرېوځي. او دا تر چغې پورې ستا خبره ده. که 500 روپو نوټ ته د 1400 بیا به جسم هم ستا د بل په اختیار کی، مرضی به هم د بل په خوښوي. دا صرف 500 روپو لپاره आवाज دی. بیا به نه ستا جسمي او نه به ستا مرضی، بل څه ترې چل جوړ کړی دی بې حیایي ده. دا خو خپل عزت ښیي چې زما مرضی ده، راشه ما افناو کې څه چې را سر کوئ نو کوئ. دا د بې حیایي دعوت دی، دا د انسانیت دعوت نه دی. دې کې انسانیت نشته، دا د بې حیایي دعوت دی. قرآن چې دا یو مقام درکو، دا یو مقام چې جنت د مور د خپو لاندې دی، دا مقام د ښځې لپاره کافي نه دی. او بیا وایي دا نکاح خو پکې مولا رایستی دی. وی دا خو مخکې نکاحونه نه وو. فانکحوا ما طاب لکم من النساء خو د قرآن مسله ده. النکاح من سنتی یا النکاح سنتی، دا خو د محمد رسول الله سلم پیغام دی. پکار دادا چې عوام پښتانه رونه د دې خلاف ګورنمنت ته خپل جړه او فریاد وکړي.